الله رب العالمین دغه جهنميانو داسې مواقع بیان کړی دی قران کریم کې چې دی د الله رب العالمین تخپل واویلا او فریاد مخه لګدي جهنميان جهنم تلاړو دی به الله رب العالمین توای ربنا امتنا سنتين واحييتنا سنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبيل یا الله پاکا مونږ نو الله تعالی پیدا کړو جون دې را لراک الله بیا دې را باندې مرګ را وستو د مرګ نه باندې بیا جون دراک الله مونږ د خپل ګناهونو اعتراف وکړو چې دا مونږ کړی دي فهل الى خروج من سبيل الله زمونږ د لپاره د تیښت او د وتلو لار شته الله مونږ ته یو مقابله میلاو شي چې مونږ پکې د خپل د نیکو اعمالو مظاهره وکړو الله ستاسو تابعداري مظاهره وکړو اوس ګوره جهنميان افسوس او ارمان کوي او یو بل موقع غواړي چې الله مونږ ته میلاو شي چې الله مونږ پکې تا رضا کو خو دوی ته الله رب العالمین څه فرمایي ذالکم بانه الله فرمایي دا تاسو دا کوم حالت او کیفیت چې دی کنه دا له څه وجه نه دی اذا دعي الله وحده كفرتم وان يشرك به کچرت الله رب العالمین وحدانیت ته دعوت ورکړي کې دی شو چې یو په الله رب العالمین باندې ایمان راوړي نو تاسو به دا غنه انکار کو او کچرت د الله رب العالمین سره به شرک کړه نو فتؤمنون تاسو به ایمان راوړو دا الله سره مشرک منل او برداشت کړي او دا الله پاک د وحدانیت نه انکار کو اوس داغه په پاداش کې دا تکلیف او دا عذاب کو سکے نو دغه مشرکین دغه جهنميان دغه کافران او نافرمان دوی به افسوس او ارمان کوي خو بیا داغه فائدہ نشته اون دغه جهنميان به الله رب العالمین ته وای ربنا اے رب زمونږه غلبت علينا شقوتنا الله پاک زمون بدبختی په مونږ باندې غالب شوا او مونږ ستاسو نافرمانه لار اختیار کړه د بغاوت په لار باندې لاړو الله پاک مونږ ته بس مهلت میلاویږي موقع مونږ ته میلاو شي الله رب العالمین به ته فرمای اخسئوا فيها ولا تكلمون جهنم کی قریشه ما سره خبره مکه اوس د الله رب العالمین د نافرمانه پلار د بغاوت پلار روان دي او چې الله پاک د دوی غفل افسوس مخه تکیګ دي هغه چلی سورې مخه تکیګ دي الله پاک په داخلك شړي زکه تاسو ته مکمل او شوی وا تاسو الله رب العالمین د کامیابی تنظیم کړو تاسو له دستور او قانون او یو لار او طریقې کار در کړو او تاسو هغه د کامیابی لار ټکراو کړه او د شیطان په لار باندې روان شئ چې کوم انتهای په جهنم او په عذاب باندې کیږي نورونو الله رب العالمین دا مقام او تعالی را کړی دا چې سبا لدا چغې سورې بیا نه او دا افسوس او ارمان بیا نه چې خدایا ما ته بل مقام الاو شي نو غني زبډېر اتباع وکم بیا نجب دعوتک ونتبع الرسل الله ستا خبره به اومنو او د پیغمبرانو اتباع وکاو الله مونږ ته مقرره کا خدا خو الله رب العالمین دنیا کې ما او ته مقرره کړی دا ځکه الله رب العالمین فرمای چې ته د الله نه واپسی دنیا ته غواړي الله وکلها انها کلمه هو قائلها الله فرمای دا صرف د جبه وینا ده چې دی واپسی غواړي صرف په جبه باندې وي په دې به عمل درآمد نه کیږي چې پریشاب دي دنیا ته لاړ شي او پریشاب ورته بیا مکمل او شي نه د دنیا زندگی ختم شوا دا د قبر او د برزخ زندگی دا الته تګري او دا غي نه بیا آخرت ته تګري واپسی دنیا ته راتلل نشته دی نو موږ الله رب العالمین مقرره کړی دا پدې کې دا الله رب العالمین بندگی پکار دا ځکه اون دغه نافرمان خلق
چې په جهنم کې کله غزار کړی شي الله فرمای وهم یسترخون فیها دی په دې جهنم کې په دغه اور کې چغه وخی او الله رب العالمین نه بم دا غواړي چې الله موږ د دې عذاب نه وباسا الله موږ ته یو مقرره کا او الله موږ به داسې عمل صالح وکړو چې کوم موږ نه دی کړی الله رب العالمین به وت فرمای اولم نعمرکم ما يتذكر فيه من تذكر بندگانو تاسو چې اوس دا وایي چې الله مونږ ته مقرره کا مونږ به پکې نیک عمل وکړو نو تاسو ته ما عمر درکړې نو او دون عمر به درکړو چې د نصیحت اغستو د پاره کافی وو عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما فرمای وی جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمای اذا کان یوم القیامت چکل ورځ د قیامت شي نو فرمای ینادی مناد یو आवाज کوونکی به आवाज کوي اين ابناء الستين هغه خلق چرته لاړو چې شپېته کال عمر ورته ملاو شوی په ورځ د قیامت په आवाज کیږي چې هغه خلک چې شپېته کال عمر ورته ملاو شوی اچرته لاړو وې دا شپېته کال عمر کم دی وې دا چې کوم الله رب العالمین فرمایي چې اولم نعمرکم ما يتذكر فيه من تذكر آیا ما تاسو ته عمر درکړې نو د نصیحت لپاره کافیو هغه عمر کې تاسو نصیحت نه دی حاصل کړي د هدایت په لار نه روان شوي دا عمر چې الله رب العالمین ما تعالی را کړي دا زما استاد د نصیحت قبل اولو او د سمو اعمال کول یو مقرره او الله فرمایي چې صرف عمر مې نه درکړي د دې سره سره جاءکم النذیر تاسو ته يرون کې راغلو الله رب العالمین پیغمبر را لګلو نذیر دی الله رب العالمین قران را لګلو نذیر دی الله پاک ستا په زندګۍ کې د زماني تغیرات راوستیو ته ژوندې وي تا د خپل پلار جنازه وړه تا د خپل نیکه جنازه وړه تا د خپل بچی جنازه وړه تا د خپل گاوند معاشره د مسلمانانو جنازې ته وګور کړو په جنازه ولاړې دا ستاره لپاره نذیر دی ستاسو سر ویختو د ګری ویخت سپین شو دا ستاره لپاره نذیر دی الله فرمای جاءکم النذیر تاسو يرون کې راغله دی عمر میلاو شو نذیر امراله دا غینه بعد ته په هدایت نه راغله نیکو اعمال ته نه راغله او بیا الله رب العالمین ته چې ماته مقرره کا او بیا الله رب العالمین یو نذیر نه را لګلې الله نذور را لګلې دي يرون کې را لګلې دي بشمیر نذیران الله زما او په زندګۍ کې راوستي دي ما او تعالی مشاهده کو او چې زما او په زندګۍ کې انقلاب را نشي فرق را نشي نو دا به احساسی او غفلت دا زما او انتهایی د نقصان باعث وګرځي د دې وجه نورونو د غفلت او د بے احساسه د بے توجهه دا کیفیت د ځان لرکول غواړي د دې وجه الله رب العالمین فرمای ولو ترى اذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم الله فرمای چې چرته دا مجرمان په ورځ د قیامت ویني کنه چې دا خپل سرونه او نظرونه کته کړی دا خفګان او د افسوس د وجنه او دیوم الله رب العالمین ته وی چې ابصرنا وسمعنا الله مون اولیدل ارسم واوریدل فرجعنا الله مو واپس الله مو یو مقرره کا خدا الله رب العالمین له جانب بیا موقع چاته نه ملاویږي دا یو موقع الله پاک ما تعالی را کړی دا د دنیا دا زندگی چې دا کم جون زما او ستا په غفلت کې تیریږي الله رب العالمین بو ته فرمایي فذوقوا بما نسیتم لقاء یومکم هذا الله فرمایي دا ورځ دا ملاقات دا دیر کړو داغه په پاداش کې سزاګان اوسکا عذابونه اوسکا اوس دا هغه ورځ ارمان او افسوس کې
الله رب العالمین درته بار بار دا خبره یادای چې بندا دا د ایرولو خبره نه ده، دا د یادولو خبره ده. د آخرت نه د غفلت مظاهره مکوا، کني بیا دغه افسوس او ارمان دی خو ګره بیا رونو واپس موقع چاته نه میلاویږي. د الله رب العالمین د دې دومره اعلاناتنا هټ کر وګورا ستا په معاشره کې دی یو سړی را پاسي او هغه دی وای چې زمانی کا لس کاله مخکې مل شوی پروس کال واپس رااله اوس دې سم نیک سړی جوړ شوی دی. چاته موریدلې دي سوچ د دنیا نه لار د عمل دروازه بند شو، د حساب کتاب میدان ته ورسید، داغه واپس راتلل نشته د چګنی هغه ته د موقع میلاو شي او د نیکه او د دیندارې په لار باندې روان شي. دا خو زموږه مشاهده ده او داغه باوجود د دین ما ته درس حاصل نکو، ما ته ذکر او سبق حاصل نکو. دا څومره بد نصیبی ده، دا څومره کم نصیبی ده.